نن محترمو 26 رجب دی او د حالي ورځ ده او زه تاسو ته یو ناشنا اسم اعظم ښیم. داسې اسم اعظم چې پوره کال به تاسو رزق، پیسې، دولت، برکتونه، عزتونه، هر څه محترمو دا ستاسو په قسمت کې وي. دا هر څه محترم الله پاک تاسو له قسمت کې دا در اچوي. بس ما سره نن د یو اسم اعظم د وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز. انشاءالله چې پوره کال به تاسو په خوشحالۍ سره، په آرام سره، سکون سره، اطمینان سره تیروئ. هر قسم حاجت به ستا پوره کیږي او دغه رنګې محترم مشکلات دا به ستاسو حل کیږي چې د څه لپاره مو وظیفه کې، د کاروبار دپاره کې، د نوکرۍ دپاره کې، د رزق دپاره کې، د پیسو دپاره کې، انشاءالله د نوي کور دپاره کې الله پاک به درله بهترین ځای کې بهترین کور محترم درکړي، ښه نوکري به درکړي، دله حاجتونه دا به الله پاک ستا پوره کړي، مشکلات به درله ختم کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډیرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو خویندرونو، نن چې کومه وظیفه ده انتهایي پاورفول، انتهایي د کمال نه، دومره لاجواب وظیفه ده چې انسانو د محترمو عقل حیرانېږي عقل. او نن ورځ دا محترمو 27 رجب دی، بېګۍ شپه وه، نن 27 رجب دی، ورځ هم ډېره زیاته قیمتي ده. الله پاک دې موږ او تاسو ټولو توفیق راکړي چې موږ یې نور هم قیمتي کړو. په دې ورځ محترمو دا ذکر کول، دا وظیفه کول دا ډېر زیات د خیر او دغه رنګې د سعادت نه خالي نه ده. خامخا الله پاک تعالی دومره خیر درکوي، دومره دولت رزق به درکوي چې ستا محترمو د اوږو نسلونو کېږي. دومره ناشنا او دومره عجیبه وظیفه ده. او چې کله الله پاک تا ته دولت درکو، رزق درکو، نو ورسره به ستا حاجتونه خامخا پوره کېږي، ورسره به رشته خود به خود دا راځي، ورسره به در الله پاک عزت دا محترمو درکړي او څومره مشکلات دي دا به در الله پاک ختم کړي. راځئ دعا کوو، تاسو په دعا باندې امین وایئ انشاءالله العزیز. په زړه دې څه حاجت دی کمنټ کې ولیکئ. روانه چې کوم ویډیو ده انشاءالله په هغې کې دوا کې به شاملېږي. یا الله پاکه زموږ تمام ګناهونه معاف کړي، زموږ دومره ګناهونه یې که عرش مولا ته رسېدلي. یا الله پاکه ستا خدای ډېره زیاته لویه ده، بس موږ ته دا ګناهونه معاف کړه. یا الله پاکه څومره کسانو حاجتونه دي په دې وخت کې تا ته لاس نیولی دي، په دعا باندې امین وایي. الله پاکه تمام حاجات دولت پوره کړه، که دغه حاجات دنیاوي وي که دا حاجات اخروي وي. الله پاکه که د چا حاجات مال او دولت وي، ګاډی وي، بنګله وي، رشته وي، یا الله پاکه ورکوله. دنیا کې موږ له بهترین ژوند راکړه، آخرت کې موږ له بهترین ژوند راکړه. یا الله تا ته پته ده څومره کسان دي او د هغوی مشکلات دي، تکالیف دي، پریشانی دي، یا الله پاک ختم کوله. یا الله پاک د دې مبارک میاشتې په وجه باندې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خاطر باندې یا الله پاکه تمام مشکلات حل کوله. څومره بیماران دي په کورونو کې دي یا په هسپتالونو کې دي، ربه تمام بیمارانو له صحت ورکړي، څومره بیماران دي صحت وله ورکړي، دغه بیماریان یې د ختمه کړي. د چا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، پیسې پکار وي، نوکري، الله پاک د خپل دره د خپلو خزانو نه وله ورکړه، بل چاته مه محتاجه وه. امین ثم امین. محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده صرف 500 پیرې ویل دي. لا اله الا الله الملك الحق المبین، لا اله الا الله الملك الحق المبین. دا وظیفه کول له محترمو صرف او صرف 500 پیرې. مخکې وروسته دینا درود شریف ویل دي، درود ابراهیمی کوم چې د مانځه درود شریف دی و دی ویلي، مانځه درود شریف دی ویلي، تقریبا 21 پیرې مې ویلی شي یا 11 پیرې مې ویلی شي، خو بیا دا وظیفه 500 پیرې ده به خامخا کې. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. همدغه رنګې بیا 500 پر لا اله الا الله الملك الحق المبين 500 پر او بیا دغه نه بعد درود شریف ان شاء الله دعا به وکړو او داسې دعا چې ځان ته سوي داسې دعا او نبی له سلام وایي چې الدعاء مخ العبادت دعا د عبادت مغز دی بهترینه دعا کوي چې قبول شي الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته